دویمه سپاره 14 نمبر رکو او سوره بقره 29 رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، دو طلاقونه ورکول دي. فامساکم بمعروف، بیا په ښېګړې سره نیسل دي، او تسریح باحسان، یا خلاصول دي په ازادۍ سره. ولا یحل لکم، او تاسو له حلال نه دي ان تاخذوا دا چې تاسو واخلئ مما غس آتیتموهن چې تاسو دوی ته ور عطا کړي شیئا یو شیز په مهر کې، الا مگر ان یخافا کچېرته یره ولري ښځه او خاوند الله یقیم حدود الله چې دوی خاوند او ښځه به د الله حدود یو ځای نه کړي. فإن خفتم، پس کچېرته تاسو ویریږئ الله یقیم حدود الله چې هرگز به ښځه او خاوند د الله حدود یو ځای نه کړي، فلا جناح علیهما، نشته څه ګناه په ښځې او خاوند فیما افتدت به چې ښځه کې فدیه ورکړي په ځان ته چوټي ورکولو سره. تلک حدود الله، دا د الله حدود دي. فلا تعتدوها، تاسو له دې نه مه تېرېږئ. ومن یتعد حدود الله، څوک چې ورتېر شي د الله له حدودونه، فاولئک هم الظالمون، دک خلق ظالمان دي. فإن طلقها، پس که دوونه بعد دریم طلاق خاوند ورکړو، فلا تحل له من بعده، بیا د دې پاره ښځې ته ورتګ حلال نه دی، حتی تنکح زوجا غیره، تر دې چې دی بل سره شپه واړوي. فإن طلقها، پس که هغه طلاق ورکړل، فلا جناح علیهما، پس نشته په دې اولني ښځې او خاوند باندې ګناه ان یتراجعا، چې دواړه خپل منځ کې رجوع کړي. ان ظنا، که چېرته دوی دا ګمان وي ان یقیما حدود الله چې دویم ځل به دوی الله د حدود قایم کړي. وتلک حدود الله، دا د الله حدود دی. یبینها، چې دا یې بیانوي. لقوم یعلمون، قوم لره چې پوهه لري. فإن طلقتم النساء، پس چې تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته، فبلغنا اجلهن، او دوی ورسېږي خپلې نیټې ته. فامسکوهن بمعروف، بیا یې پاته کوئ په ښېګړې سره. او سرحوهن بمعروف، یا یې خلاصې کوئ په ښېګړې سره. ولا تمسکوهن ضرارا، او تاسو دوی مه پاته کوئ ضرر ورکولو دپاره. لتعتدوا، بیا به تاسو تجاوز وکئ. ومن یفعل ذلک، او څوک چې تجاوز وکړي، فقد ظلم نفسه، د په خپل ځان باندې په حقیقت کې ظلم وکړو. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، تاسو الله آیاتونو پورې ټوکې مه کوئ. واذکروا نعمت الله، الله نعمتونه یاد کړئ، علیکم په خپل ځان باندې. وما انزل علیکم من الکتاب، هغه چې تاسو باندې نازل کړی کتاب نه. والحکمت، او له حدیثونه. یعظکم به، په دې سره تاسو ته الله حکم فرمای. واتقوا الله، الله نه ویریږئ. واعلموا، پوه شئ، ان الله بكل شیء علیم، بېشکه الله په هر یو شیز باندې علم لري.